اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ ورسولہ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ ذات او صفات و متعلق بیان چالو دی عقائد-E-Islam پا باب کی نن ہم دیو اہمی عقیدی طرف تا منگ اشارہ کو چڑیر اہل علم خلق تا پاغی کی دوکہ لگی او اغا عقیدہ نند اللہ جل جلالہ دیو صفت قدرت باری کی عقیدہ دی دا اللہ جل جلالہ دا قدرت باری کی دا عقیدہ دی دا اسلام چی اللہ جل جلالہ ہر ممکن باند قادر دی، یو ممکن ہم داغ قدرت نہ بہر نہ دی او ممکن باندی دلیل صدی دلیل پیدا دی ڈیرا تفصیلی مسئلہ دی، خو چونکہ ز مختصراً پاغی باندی درس کول غوارم۔ اللہ پاک فرمائی ان اللہ علی کل شیء قدیر، حاشیہ ساوی کی ددی آیت کریمہ لاندی چپ تفسیر ساوی مشہور دی، ددی آیت کریمہ لاندی لکی قدیر لاندی ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمائی من القدرت وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تتعلق بالممكنات إيجادا أو إعداما على وفق الإرادة والعلم۔ فرمائی قدیر دا قدرت نہ دے دا اللہ جل جلالہ یو صفت ازلی دے، دا اللہ جل جلالہ ذات پور قائم دے، او فرمائی تتعلق بالممکنات دا ممکنات پورے متعلقی نو مقصد دا دے چی قدرت دا باری تعالی تعلق چی دی دا ممکنات پورے دی۔ پا تفسیر کبیر کے دا دی آیت کریمہ دا سورہ کہف آیت کریمہ لاندی لکلی دی، فرمائی انہو تعالی قادر علی کل الممکنات، اللہ جل جلالہ پر طول ممکنات باندے قادر دی۔ پا المسائرہ کی دا قدرت متعلق لکی چھ زمونگ دا عقائد کتاب دی، فرمائی چھ وقدرتہ علی کل الممکنات، قدرت دا اللہ تعالیٰ پر طول ممکنات باندے دی۔ نو مطلب دا شو چې د قدرت متعلق دا عقیده دی چې قدرت په ممکن باندې دی، یو ممکن دا غد د قدرت نه بهر نه دی، پاتې شو چې کم شی محال دی اغې نه د الله جل جلاله پاکی دی او هغه قدرت ورته شامل نه دی، ځکه محال هغې چاته وایي چې موجودیږي نه موجودې دی نشي، او چې کله مقدور شو او قدرت لاندې رالو نو هغه به موجودیږي، بیا محال پاتې نشو۔ لکه دا به داسې مونږه په دې خبرې پوه شو لکه دویم خدای محال دی نشي کېدی، نو زیر قدرت هم نشي راتلی، ځکه چې زیر قدرت شي نو مقدور موجود بشي، بیا محال پاتې نشو۔ او الله جل جلالہ قدرت چه دی اغا
محال پورې تعلق نه لري. او بل دا عقیده د قدرت په ضمن کې چې هر کمال و خوبی جامع دی الله تعالی، هر هغه شی چې هغه کې عیب او نقصان وي هغه الله د پاره ثابتول محال دي، بلکې تر دې حد پورې زمونږ عقایدو کتابونو لیکلي دي چې کم یو خبرې کې کمال نه وي او نه نقصان وي، نقصان هم نه وي کمال هم نه وي، هغه هم الله ته نشو ثابتولی، هغه هم الله د پاره محال دي. لکه دروغ شو، خیانت شو، ظلم شو، جهل شو، بحیائی شو، دا عیوب دی قطعا الله باندې محال دي. نو دا خبره کول چې الله په دروغ قدرت لري په دې معنی چې دروغ ویلی شي، دا خود محال شی ممکن کړو، دې محال او تاته نه ممکن جوړ کړو، خدای ذات ته عیبدار کړو، بلکې د خدای نه انکار کول دي. نو لہذا دا عقیده په دې ضمن کې ساتل چې په قدرت صفت باندې پوه نشي او دا خبرې کیا چې بای که په محال قادر نشي، دا خبره واوري، دا دلیل کې دا اکثر جاهل خلق دا خبره کوي چې که محال باندې قادر نشي نو بیا خو به قدرت ناقص شي. دا باطل محض دی دا خبره، ولی چې دی قدرت کې څه نقصان دی، قدرت کې څه نقصان نشتا، بلکې مونږ به دا وایو چې نقصان په دې محال کې دی چې هغه د الله قدرت سره تعلق صلاحیت نه لري. باقی دا مې درته عرض وکړو چې کومې خبرې کې کمال نه وي هغه خبره هم الله ته نسبت نشو کولی. لکه مسامره بشرح المسایره کې زمونږ دا عقیده دی چې یستحیل علیه سبحانه سمات النقص کالجهل والکذب بل یستحیل علیه کل صفت لا کمال فیها ولا نقص لأن کل من صفات الالہ صفت کمال. هغه مونږ عقیدی کتاب لیکي چې الله ته داسې شي نسبت هم نشو کولی چې هغې کې نقصان هم نوی کمال هم نوی، ځکه چې د الله صفاتو کې هر یو صفت چې دی هغه صفت د کمال دی. نو خلاصه دا شوه چې الله جل جلاله هر ممکن باندې قادر دی. دا خبره دی نه شي کولی چې الله العیاذ بالله په دروغ قائل دی، دروغ باندې هم قادر دی، په دې معنی چې دروغ ویلی شي او دلیل دانیول چې بھئی الله قدرت ناقص کیږي، نه قدرت نه ناقص کیږي، بلکې محال کې دا طاقت نشته چې دا د الله قدرت سره تعلق ولري. ولی چې ما په دې یو څو حوالو باندې اکتفا وکړه چې قدرت د آیت لاندې مفسرینو تصریحات پې کړي دي. ډیر یو اوږده موضوع دی او خو امید دی چې تاسو به زما په دې مختصر وخت کې په خبرو پوه شوي یې. نو انشاءاللہ بیا برازی ما در طویل ار خبری یو ځای کې تفسیر نه کیږي او تفصیل نه کیږي، نو انشاءاللہ بیا به دا خبری راځي تفصیلا، نو هغه به مونږ کوو. خو چې دومره شي چې مونږ او تاسو ته د الله جل جلاله ذات او صفاتو متعلق څه علم قدر ضرورت راشي چې مونږ چې دی چرته کفریه کلماتو نه وایو او د الله جل جلاله ذات باره کې غلط عقیده وساتو. زمونږ دا ویډیو چې دی ځان سره محفوظ وساتئ، شیئر یې کوئ ملګرو ته. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد.